لکنن زمونږه یو مسلمان خور د امریکې په دې جیل کې عافیه صدیقي چې کوم نه هغه پرته ده 20 کاله وشو 20 کاله وشو چې د امریکې په قید کې د امریکې په جیلونو کې هلته کې پرته ده زمونږه مسلمانان دومره چې کوم نه هغه کمزوري دي مسلمانانو کې دومره هغه احساس نشته چې دوی د خپل خور تپوس وکړي خپل خور د پاره کم از کم آواز اوچت کی یو خوا د مسلمانانو تاریخ وګورئ علما ذکر کوي چې کله خلیفه معتصم بالله دا د بغداد حکمران خلیفه جوړ شو د مسلمانانو نو بیا په روم کې یو زنانه چې کوم نه هغه د رومیانو په قید کې رااله او چې کله به د رومیانو مظالم شروع کړل کنه نو هغې هلته کې آواز وکوه معتصما ای معتصم بالله زما امداد دپاره راشه زما امداد دپاره راشه بیا معتصم بالله خلیفه ته چا ووي چې د روم په قیدخانه کې یو مسلمانه زنانه ده او هغه ستا د امداد په امید باندې ده چې ته به د هغې امداد کوې معتصم بالله وی ښه زما مسلمانه خور د کافر او د رومي په قید کې ده زه به په ارام کښېنم فوراً اعلان جاری کو وی کور ته نه ځم هله به وی کور ته ځم چې د خپلې مسلمانې خور د عزت او د دغې ظلم تپوس وکړم معتصم بالله اعلان یې وکړو لښکر یې راجمع کړو فوراً په دې قسطنطنیه باندې حمله وکړه او هله په ارام کېناسته چې کله قسطنطنیه فتح کړه د رومیانو د قید نه خپله هغه مظلومه خور دې کوم نه هغه یې راواخېسته او د ازادۍ بندې ورته دا تاریخ د مسلمانانو دی نن مسلمان هغه مسلمان چې کوم د بې حسۍ او د غفلت په خوب کې اوده دی مسلمانانو د غفلت د خوب نه رابیدار شئ د غفلت نه راپاڅئ لږ ته کې دا دور ګورې د غفلت د خوب نه دی دا د ویښېدو ټیم دی د ویښېدو ټیم دی چې مونږ تاسو لږ ته کې هغه لږ د ویښې ژوند تېر کړو لږ د مسلمانانو د خپلو مشرانو هغه ژوند د هغې هغه حالات مونږ تاسو خپل ځان ته مخې ته کړو چې زموږ مشرانو زموږ اکابرینو زموږ اسلافو چې کوم ژوند تېر کړی دی د هغوی چې کوم د اسلام سربلندۍ دپاره چې کومې قربانۍ کړي دي د خپل اسلامي خور د خپل اسلامي رونو دپاره چې هغوی کومې قربانۍ ورکړي دي مونږ تاسو ګورئ د هغې صرف او صرف واقعیت ګورو حقیقت ورته نشو ورکولی رونو درخواست کوم چې لغون ته کې راوچتېدل پکار دی کم از کم که نور هېڅ دی که نه کم از کم که نور هېڅ دی نو کم از چې مونږ تاسو هغه د مینې او د محبت اظهار خو وکړو که نه رسول الله مبارک ارشاد فرمایي چې مسلمانان دا په مثال د یو بدن دی مسلمانان د یو بدن په شانتې دي اذا اشتکا رأسه اشتکا کله چې کله په سر کې درد وي که نه د انسان دا ټول بدن بې اراموي چې کله لاس کې تکلیف وي ټول بدن بې اراموي خپه کې تکلیف وي ټول بدن بې اراموي رڼا چې د مسلمانانو یو مسلمان بې اراموي نو ګورې ټول مسلمانانو ته سکون او آرام نه راځي او ګورې یاد ساتئ د قیامت په ورځ به ګورې د الله په دربار کې زمونږ ستاسو پیسې د قیامت پر ورځ به د الله په دربار کې زمونږ ستاسو به پیسې او مونږ تاسو نه به الله تپوس کوي چې مسلمانه ته خو مسلمان وي تا ته ما ایمان درکړو تا د دې خپل اسلام او د دې خپلې مسلمانۍ د دې اظهار دې کوم ځای کې کړی دی کم از کم د مسلمان په درد د مسلمان په تکلیف درته خفه شوې د مسلمان په پریشانۍ درته پریشانه شوې که نه صرف او صرف د خپلو مفادو دپاره د ژوند تېرو لہذا زه درخواست کوم هغه با اختیاره حضراتو ته چې کوم له الله اختیار ورکړی دی الله به تپوس کوي تا علما ذکر کوي یو ځلې محمود غزنوي رحمت الله علیه په خپل محل کې تشریف فرما دی په خپل محل کې تشریف فرما دی ماسخوتن چې خپل بستر له لاړ آرام وله نه ورځي خوب وله نه ورځي محمود غزنوي ډډې په ډډې اړېږي خوب نه ورځي راپاڅېدو د خپل محل کې داسې چکر لګوي دربان ته وایي لړ شه د محل په دې دروازه کې وګوره څوک مصیبت کې مبتلا خو نشته څوک داسې نشته چې هغه فریاد کې په تکلیف کې دی ځکه وایي ماله چې خوب نه راځي معلومیږي دا چې څوک په تکلیف کې دی هغه فریاد کوي الله ته د بادشاه
او د وزیرانو دا چې کوم نوکرانی کنه نو دای په عامو خلکو څه کوي نو په دې محل کې څه تاو راتاو شو بیا رااله محمود غزنوي ته وی حضرت سمدشتا محمود غزنوي بیا بسترې لراله بیا بسترې لراله چې کله بیا سرونه کو آرام بیا نه وردی بیا را پاسېدو دې دربان ته وی لړ شو ګورا سوق پئی چې مالا سکون نه راځي مالا آرام نه راځي مالا خوب نه راځي معلومیږي دا سټوک دا سشتا چې هغه الله ته فریاد کوي هغه الله ته دما شکایت کوي محمود غزنوي ولاړ دی دربان بیا وګرځېدو بیا رااله حضرت سکون نشتا اسوکم نشتا بدریم ځل باندې محمود غزنوي چې را پاسېده کنه وی دا دربان خو ګرځي خو وی ګورم چې دې څه کوي آیا دا خبر رښتیا ده کنه دا محمود غزنوي خپل رااله د محل دروازې کلاو کړه وګي کې خودو لک صحت ولاړ دی د لری نه چرته د جړا او د فریاد او د تکلیف چې کم نه هغه आवाज واورېدو محمود غزنوي بادشاہ دی د आवाज په تکل کې روان شو چې لړ کنه نو دا आवाज د مسجد ناراضي محمود غزنوي د مسجد دروازه کلاو کړه مسجد ته وردن نشو چې لړ یو انسان الله ته په سجده باندې پروت دی او جاړي او په دغه سجده کې وای الله نن خو محمود غزنوي په خپل بستر باندې په آرام خوب کوي الله د قیامت پرځ باندې بعد محمود غزنوي گریوان به یو زما لاس پي الله زه په تکلیف کې محمود غزنوي سره د بعد تکلیف څخه احساس نشتا محمود غزنوي چې دا خبر اورېده کنه نو داسې علما ذکر کوي د ډېر درد او د ډېر افسوس د وجې نه محمود غزنوي دا زړه یې سم تاو شو او ولې بدی ځکه مالک تاسو د هغه شکایت کوي کنه بادشاہ دی خو د بادشاهانو بادشاہ خو نشته کنه محمود غزنوي هغه راله د دغه سړي په خپو کې کېناستو وی انسان محمود غزنوي وی کوده نه دی محمود غزنوي به پارام نشي ود کېده تر کومه پورې چې ته په تکلیف کې کا اوی انسان وایا تاسو تکلیف دی ستا تکلیف په ځل لري کوم خو غره زما مالک ته زما شکایت مکو زما الله ته زما مبارکي شکایت مکو زیم زبستا تکلیف لري کوم نن د زمانه بادشاہان په کوم حالت کې دي کم از کم د مسلمان د تکلیف احساس وسره نشتا او بیا خصوصا زموږ د دغه مظلوم خور احساس وسره نشتا کم از کم زموږ حکمرانانو نو دا پکار دي چې د دغه خپل مظلوم خور د پاره لږ आवाज اوچت کړي مظلومه ده وای چې کله د اوباما صدر شکنه عادت کله د عافیه صدیقی دا هغه مخې ته شو هغه وای څوک چې د دې आवाज اوچت کړي دا خو مظلومه ده مسلمان حکمرانان نن لګیا دي د خپل کرسۍ د پاره یو په یو الزام لګي بل په بل الزام لګي بل یو پسې د کمر هغه لګیا دي یو سوي بل پسې لګیا دي یو سوي پدې کې نه دي چې زموږ مسلمانان په تکلیف کې دي زموږ مسلمان خود په تکلیف کې را دغه د پاره هیڅ आवाज نه چته بس صرف د خپل کرسۍ د پاره باندې نو احساس پکار دی مونږه تاسو ته د قیامت پرځ به د الله په دربار کې پیشي ک الله زمونږه تاسو نه تاسو کو الله زمونږه تاسو نه تاسو ته چې ستایو مسلمان خور په تکلیف کې وا دا د تک تکلیف هغه درد محسوس کړی دی مونږه تاسو په پارام په غفلت کې ودیو رونو د تک غفلت نه درا بیدارې دوه وخت ښه دا غفلت پرېږدئ عبدالرحمن بابا وای د غفلت په کشته سیل بکړې ترکما دا مرګې به د کشته کاندې بار کړه غفلت کې لګیا یو رونو دا غفلت په پرېږدو لغون تکي برابخي الله دې په دې له خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين